عزیزانو داسته هغه ورځ یو مسله راغله یو ښځه یو جنۍ ته تی ورکړی او 4 کاله وشو چې واده یې شوی دوی بچي هم تېښ دي اوس هغه د ښځې وویلې چې دې جنۍ ته ما تی ورکړی هغه هلک هم په ویر ګډ و پلار او مور هم په ویر ګډ و مال راله مال فورا یې جدا کړ فورا 4 کاله پس کې ښځه هم جدا شوه بچي هم در په در شو دی هم در په در شو که دا زمونږ ښځې په دې مسلو پوهې وې دا قهر به ولې کوو واده شوی 2 بچي شوي نو خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه خو چپ شه که نن اوس ویې ولې قرآن یې وکړو چې ما ورکړی دی په تندر ولګې وړاندې دې ولې نه دی وی زه پوه یم دا ښځې ګوره ډېر احتیاط کوي دا تی ماشوم له ورکولو را ورکولو کې د دنیا بیړه پکې تباه بیا هر ملا نه ګوره دا تپوس هم مه کوئ په دې غضب اورېدې یو جنۍ د یو ښځې تی وروړ چې کوم هلک سره یې تی راودلی نو ملا ورته وایي چې دې هلک سره یې نکاح نه کېږي د بل رور سره یې کېږي داسې نکاحونه ډېر کېږي حالانکې کومه جنۍ د کومې ښځې په تی خوله کېږي او 2-4 ساس کې خوله کې راشي د دې ښځې وړاندې او وروستو که 2 لکه زامن دا جنۍ پې حرام دی زما په خبره پوهېږې ډېر خلک په دې تیاره کې پراته دي چې ګینې دا دې جنۍ چې د کوم هلک سره تیاره ودلی په دې هلک نه ده روا د دې هلک په بل رور روا ده دا قسمه 2 لکه نکاحونه زما مخکې شي نو دې خبرو کې عزیزانو ډېر احتیاط مونږ غر زه دا وایم د عربي ټکي مونږ له نه راځي پوهېږو چې نه پته راته نه لګي ستاسو زنانه دي دا بار د ګلونو والا دوکانونه دي زه خو هره ورځ تماشه کوم موټر ورته ودرېږي کو ناستې د موټر ټولې څېرې څېرې او په هغې کې ناوې کوي خلکو دا ده بوی تله بېګانې به څه کوي بوی تله ته ووایه دا څه درته مونږ باندې ښه دی چې کاڼي نه ورېږي د اسمان نن پالیسي زمونږ دا ده چې ټول مسلمان ملکونه چې دي هغه د انګریز او د امریکې په پالیسي جوړېږي لکه این شرمېدل یا قوم خدایم بنیاد وباسه دا جمهوریت وکړي سبا به بیا الیکشن کېږي تاسو به وګورئ خپلې ښځې سنبورئ چې دا به ټولې راوځي الیکشنونو ته به م ولاړي او دې ګلډانګانو ته به بیا په پولینګ سټیشنونو کې وګورئ جمهوریت دې ته وایي په دې ملک کې الله د کابل غوندې د طالبانو حکومت راغلی زه درته وښیم چې زما نه به اوس په دې لاره را تېرېدم یو جلوس خدایم هلاکې که چې هلاکې ښایي په کور کښېنئ غرمه تاسو ګرځئ مازدیګر تاسو ګرځئ سهار تاسو ګرځئ مړونه زنتلاکم په کور کې پراته تاسو بیا راوړئ دبلډي لا راویښ شوی هم نه وي چې دې بیا ځان جوړ کړی یو رامداس ته منډې وکړي زه که دروغ وایم نن مازدیګر راشئ د رامداس بازار کې وګورئ دا ټول زمونږ زمونږ زړه یو آډر کوم چې په سړک به یو طالب ولاړ وي او کوتک به ورسره چې کومه ښځه ګوري دا ګیټه یې ووهه او چې دا پټې ماتې کړي که یوې ښځې باندې مې ګوډۍ ماتې کړي او بله پر راووته نو زما په دې اوس پوه شو د خاوند مې وړاندې دبله دین دی خاوند مې لاندې دبله دین دی حکومت کې د پاسه دبله دین دی حکومت ولاړي او ښځه صاحب سړو ته لاس ورکړي نه زنانه ده زنانه ده دا زنانه ده زنانه دې ته وایي زنانه خو بیبي فاطمه وه په شرمونو پټ شئ زنانه خو بیبي فاطمه وه چې مړه کېده وصیت یې وکړو چې زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ زما جنازه به د شپې اوچتوئ چې زما د کفن ټوټم پردی سړی ونه زنانه خو بیبي فاطمه وه عاشق سړي سره چې معشوقه یو ځای په ایمان یې روټۍ ته بیړو سرته عاشقان شوي خدای روټې خلاص د عشق پوښتنه خو چاته مظلوم نه وکړه پلار بوتلو کعبې ته وی دا بیت الله شریف دی طواف ته وکړه چې خدای درته ګناهونه معاف دی د کعبې نه تاویږي او اسمان ته خوله نیولې ده چې الهي تبت من كل المعاصي الهي تبت من كل المعاصي ولكن عشق ليلى لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه مې دې توبوي یا الله د ټولو ګناهونو راته معافي وکړه ولكن عشق ليلى لا اتوب او د عشق لیلا نه مونږ الله ته توبه وکړه سبق ته استاد سره کېنولې وکړه استاد ته تپوس کې امتحان دی دا څنګه دی دا څنګه دی نه بیا لکه دا کتاب هغه ورته وایي چې ما د عشق په درس کې نو څه لوستي نه دي ما د عشق
په درس کې نور څه لوستي نه دي بے د زلف بے د خطا بے د خالا مولانا صاحب والله کوم په دې کتاب کې نور څه لوستي او د زلف او د خطا خال تماشا پکې کو کم کتاب درته والو چته وي دی ورته وي چې د یار د خطا خال نخې پکې وي چې د یار د خطا خال نخې پکې وي زوړم سر په مطالعه کتاب خوښیما کله یار د خط خال نخې پکې خو کتاب ته کتل ته تیار او که نورې خبرې مولا صاحب ما عزیزانو دا هغه رنګو چې د جمعې ورځ ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناس رانجه تور پټکې تړلې د صحابه عادت داو چې په دې حدیث کې تاسو وګورئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حلیه مبارک ذکر کې ده هغه د کبار صحابو نه دی منقول د صغار صحابو نه منقول مشرانو صحابو نه بختناو کچ د حضور ننګي څنګه شوند مبارک څنګه زلف څنګه ولی هغه ته څه ولها بطاي ومختكت نشما لها بطاي ومختكت نشما خدای راته خجدای کړه په وصلت کې خدای قسم دایشه کې دا hebat ده چې ناس ټول سره خدا سره ورته کته نه استاد ما ته څه دا کار هلته نو ابو بکر عمر عثمان او علي باندې بناس داس خبره بکې دي داس د پیرانو بچو ته تاسو صاحب حق صاحب وای یا ورته صاحب زاده صاحب وای سړی تمام ما چې دي ته صاحب زاده صاحب وای مې د نیکان اولاد د نیکان مالمون د بدن اولاد دي ویل مالمون د پیغمبر اولاد آدم علیه السلام پیغمبر وکنو مونږ د غي اولاد مونږ د پیغمبر زاده صاحب وای نیکان ډیر لوی دي او پیغمبر ډیر لوی دلته یو عجیب رسم نظام جوړ ما نیاسه امیا پرانا ورځ تفرس وری تیر ورځو کې سړی راغلی ما ته د ګردی غوښ نسه ما ته دا ګوډي خوږی دا درته دمو ملدم هغه چې دم کړم نور زیات خدای ته ګوره قران وسو چې ته په مشرانو نازېږي قران څو وایذان فقط السود فلا انصاب بينهم ولا هم يتساءلون اسرافیل چې پښتلای کې आवाज وکي او دنیا ټول خلاص نو فلا انصاب بينهم ايش نسب کرامت نه ولا يتساءلون او نه بد نسب پښتنه کیږي چې ته د چا ځای پښتنه بدا کیږي چې تاسو کړی تاسو خیال بند عشق شدی ترک نسب کن جامی مولانا عبدالرحمن جامی صاحب وایي بند عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں چې د عشق بنده شوي نسب پرېږده په دې لار کې پلانې شوي د پلاني دایت شي خبر استاد تاسو کې زما په خدای قسم زه چې د خپل ځان ته ګورم چرته اوسېږم خدای خبره چې زه به کم ګړنګ زه به کم ځای اسفل السافلین کې به کده جهنم سکروټه به یو سړی رانه پرون تاسو کو چې موږ په جهنم تقریبا بس د سکروټه بشو خبره وره د یو جهنمی بدن به دومره غټي چې د دیوګې نه به تر دیوګې پوری 1500 کاله مزل 1500 کاله او بل درته همیشه د پاره زیات تکلیف انسان ته چیزه دي سرمنې اره ورځ او یا کرته دا سرمن سوځي او بل به ورا غوستلې کی بل به سوځي او بل به ورا غوستلې کی بل به سوځي او بل به ورا دا ته مو چې د جهنم ورته بچي ده اذا وجد فتلاشا بس ختم شو یره بشي او لاړ نه نور به ورته غټي تاسو سپېړه یو مانګه سړی ته ورکړي بس یو صاحب دوی به بټي او یو خسرب سنډا چې غلط یو سپېړه په املا ورکړه 2 غنټې به سرمن سوځي دا څه کنه مطابق دومره غټ کی ورته چې دیوګې نه به تر دیوګې 1500 کاله مزه خیال دې سره ترون یو کارت راغلی انګريزي کې لیکل دی چې د پاسه بسم الله لیکل نو چې چا کارت راوړل نو هغه ته مې چې غواړي پښتونخوا او کارت انګريزي کې نو لو امام کارت منګه پښتانه منګه پښتونخوا غواړي پښتو کې کارت عزیزانو تاسو وکړئ دا بني ادم نه دی دا مانوي چارپای زه خو ځکه وایم چې په پاکستان کې تصور د انسانیت مرک شو او په پاکستان کې تصور د خزم
دا زه چې کله وایم چې الله دې په دې چرګو مرض راولي دا دروغ نه دي سره د حکومت اوس چې کوم امیر المؤمنین په مونږ ناست دی منډیټ دی دا بلدیاتي الیکشنو کې د ښځو سیټونه ډبل یعنی په کمیټای کې د کارپوریشن ووټونه بچی کیږي ښځو سیټونه چې لسونو شلې کړي چې شل ښځې به ودرېږي او دا قوم به ولا ووټ ورکوي او ښځه به زمونږ د کارپوریشن ممبر ثنا لک په داسې ثنا لک په داسې ثنا لک په داسې قوم چې داسې خلقو ته ووټونه ورکوي خبره شوې نه وه چې یو فکري جوړ شو عزیزانو تاسو که د ښې ورځې مخ ولیدو نو دا د جمعې ورځ یاده لرئ که مړم په قبر مې متیاز یاد ښه ورځ به نه چې تاسو د دې سلیلو د هر غلط پروګرام خیره مقدم کوئ ښځو څه ضرورت دی او په کمیټۍ کې د کارپوریشن د ممبرۍ څه ضرورت نن د صبر ماده مسلمان نه وتی د صبر ماده پکې نشته خبرې د پاسه به د مرۍ نه تا نیسي تماچه به در پسې راوباسي ټوپک به در پسې راوباسي خبرې د پاسه مسلماني دا زمونږ څوکې دي که نه داسې ګپ دی که نه خدای یو څه ویلي دي چې ما ته په دنیا کې به وخت څنګه تېرې بیا پیغمبري نظام درته ښودلی دی چې دا زما مقربین مخلوق و دوی وخت څنګه تېر کړی او ته وخت څنګه تېری ځان نه دې بدماش ګوټی جوړ کړی ډبنګیا دې ځان نه جوړ کړی ته څه یو دومره د دې کچې ګوتې په نیمه عمره د یو کارتوس جواب کولی شي چې د ډېر ځان ته داسې داسې کچې یو ټک شي په دې ځای باندې بیا همغه سړی ګوره نه خوله یو خوا دي سترګې بل خوا دي په اخبار کې فوټو راشي ټینګه داسې بني ادم نو عزیزانو موږ کې انسانیت نشته نه بني ادم یو قسم په خدای دی چې 350 کاله وشو د رحمان بابا او 350 کاله مخکې دا بني ادم داسې په نالت چې که ظاهر مې بسړو بیزې سکړما که ظاهر مې بسړو بیزې سکړما په معنا کې د چارپایو په حساب یم دا دنیا قصاب خانه کړل خدای ماتا دا دنیا قصاب خانه کړل خدای ماتا پای بسته ولار په غولي د قصاب یم غزا وشو که گفتار کوم په جبا غزا وشو که گفتار کوم په جبا ز رحمان چې کردار نه لرم کذاب یم زلدی دنیا نتلونه پشتاب یم لکه پاڼه د خزان پابرکاب یم نمی اصل د حیات و دوبو دی غرض دا چې دوبو په سر حباب یم دوبو د پاسه بړبوکۍ دا شعر دا بړبوکۍ دا سونی چې غټ ښکاري چې ساس کې پیرا پریږدي ته بړبوکۍ ظاهر ستا که د انسانیت دی دا غپ دی ته مانوي چارپای